ستا خوخه نه ده او تو زبانی لټای. یہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کا درس، دا قرآن ترجمہ قرآن درس کی آخر پورے وګوره. معمولی غلطیانې ولا نسی او ویوره او شعر کې آخر پورې وګوره پرېږدی ما. یا بد اخلاقه ده یا بد زبانه ده یا بد عمله ده، د مانزه د روجي پابندي نه کوي یا ستر نه کوي. ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او کی دی الله وګرځي الله پدې کې خیر ډیر کې دیشي د دې یو صفت بدی خو نور به ډیر خایسي. یا ایها الذين آمنوا ایمان والو لا يحل لكم روان دی تاسو لرا ان ترثوا النساء کرها چې اخلی زنانا زبردستی کرهن چې د دې خوښه نه ولا تعذلوهن سختی ور سره مکوي مې بندوي کورونو کې لتذهبوا چې واخلي ببعض ما آتيتموهن بعض هغه مال چې تاسو ورکړی دی دی لرا الا مگر ها بیا ور سره سختی کوا ان یاتینا چې راتلو کړي بفاحشه مبینه فبه حیاي سرګن سرا وعاشروهن جن ور سره کوا گزاره ور سره کوا بالمعروف مناسب په قانون د قران سره. فإن کرهتموهن کبد غنی د دې عمل فعسى نظر دے ان تکرهو شیئا چې تاسو بد غنی یو شی ستا خوخه نه ده او تو زبانی لټای. معمولی غلطیانې ولا نسی یا بد اخلاقه ده یا بد زبانه ده یا بد عمله ده، د مانزه د روجي پابندي نه کوي یا ستر نه کوي. فإن کرهتموهن کتا سبد غنی د دې عمل فعسى نو امید دے یا زردا چې تاسو بد غنی یو شی لرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا او کی دی الله وګرځي الله پدې کې خیر ډیر کې دیشي د دې یو صفت بدی خو نور به ډیر خایسي نور به ډیر خایسته صفاتونه کې دیشي الله ولا خایسته بچي ورکی او قابل او هنرمند دي نو یو شي کی گزاره کوا او بل خصفت ولا لټواغي تا ګوره. فإن کرهتموهن کتا سبد غنی دی لرا نو کې دیشي چې تاسو بد غنی یو شی لرا او الله کی دی پاغي کی خیر ډیر زیات خیر دې که بدمور دا یا پخلی چل ولا نورزی یا جبگی خو کې دیشي چې الله ولا خما شومان ورکی حافظان عالمان تبلیغیان دیندار یا نور پکې قابلیت الله پیدا کی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ او کتاسو اراده لرای د بدلولو د خزی په ځای د بل خزی کستا ور سره گزاره او گزارا نکیږي نو بیا خیر دې پرې د طلاق ورکا. وآتیتم احداهن قنطارا کتاسو اراده لرای د بدلولو د خزی په ځای د بل خزی چې دا پرې دم بل خایستا واخلم. وآتیتم ورکړی تاسو احداهن یو دیتا تاسو ورکړی دغه زنانو لرا قنطارا مہر ډیر زیات قنطارا خزانی فلا تأخذوا منه شیئا نو ماخلی د دې مہر ناسی شی ستا ور سره جوړخ ناراضي گزارا نکیږي گزاره نکیږي اوس دا پر خل غواړي نو کتا ولا لشلا کا مہر ورکړی خو هغه اوس واپس نه غواړي. وآتیتم احداهن قنطارا او ورکړی تاسو دی لرا خزانه ډېری د مہر نو نا بخلی د دین شي. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو ځل منبر ته وخته
او وی فرمایل چې خذل زیات مہر مور کوي مہرونو کې کمی وکړي یو زنانه را پاسې دا ودا آیت وي الله موږ له راکی او تمه نه کوي نو عمر عقل حیران شو چې دومره قابله زنانه مشتره چې مانه په قران زیات ويږي وی الله موږ له راکی قنطارا کتا یو خذلا لکاو کروڑاو مہر ورکړي واپس نشي اغسته الله موږ له راکی او تمه نه کوي نو بیا عمر خپل خبر واپس واغستا مہر تحدید نشتا چې څومره سړی ورکول شي کم سے کم دې زمانہ کې لزره د دینه کم نه د دینه چې څومره زیاتی او بعض خلک وی مہر فاطمی نو مہر فاطمی دی وخت کې 3 लाख روپے جوړیږي تقریبا زیاتی بعض خلک نکاح کی आवाज کی چې مہر ولیکا مولا سے چې کوم شرع کی هغه ولیکا یا مہر فاطمی ولیکا نو شرع ته بیا ځان ټینګ نه کی خپل مناسب چې څومره ورکول شي هغه شی لیکا وآتیتم احداهن قنطارا کتا سور کړی دی لرا مہر خزانه نو ما اخلی د دین سشی اتاخذونه آیا اخلی تاسو مہر بهتانا پدروغ سرا و اثما مبینا او په ګناه سرګن سرا بهتان یعنی دی منه ته عیب لګای آیا اخلی تاسو مہر پدروغ سرا په بهتان سرا په ګناه سرګن سرا وکیف تاخذونه څنګه اخلی تاسو مہر واپس په کوم دلیل ته واپس غواړي وقد افضى بعضكم الى بعض او تاسو راتل کړی دی بازو تا افضى دا کنایه ده د جمانا د صحبت نه د کور والینا تاسو د یو بل حق ادا کړی دی نو څنګه تی مہر غواړي تا ولا مہر ورک د محل بدل کی تا دی سرا کورواله او کو صحبت جما دی وکړان اوس پکم خله مہر واپس غواړي وکيف تاخذونه سرنګي تاسو واپس غواړئ مہر وقد افضى بعضكم الى بعض او راتل کړي دي تاسو بازو تا واخذنا او دی زنانا او اغسته دي منکم د تاسو نه میثاقا غلیظا لوز ډیر کلک میثاقا غلیظا دین مراد نکاح چې کله نکاح کېدو او مولا صاحب خطبه ویلا او تا आवाज کو چې دومره مہر ولیکا گواهان موجودو ایجاب او قبول شو او تا صحبتو کو کورواله دیو کو خلوت صحیحه وشوا نو اوس په کومه خلت مہر واپس غواړي لسم حکم ولا تنكحوا نکاح مکوي ما نکح آباؤکم هغه چا سره چې نکاح کړي تاسو پلارانو یعنی دا غستا مور شوا مور سره نکاح نه کیږي من النساء د زنانونا الا مگر ما قد سلف هغه چې تیر شوی دی په جاهلیت کې زمانه جاهلیت کې خلق بدا سکول نو قران منع کوي چې چا کمی زنانه سره ستا پلار نکاح وادو کو واغستا مور او نیا د هغه سره نکاح نه کیږي انه کان فاحشه ومقتا یقینا دغه کار د به حیا دی او د الله د غضب او د غصې دی یعنی دا شکار دی چې نه عقل منی نه شرع منی نه اخلاق منی نه رسم منی نه رواج منی دا شکار مکوئ وسا سبیلا سبدا طریقہ دا بدلار لائک کرو شیئر کرو اللہ کی رضا کے لیے ہمارا ہر ویڈیو قرآن کا ترجمہ اور دینی مسائل تبلیغی بیانات جس سے ایمان ملتا ہے دنیا آخرت کی ثواب اور اجر ملتا ہے جو قرآن پاک کا ایک آیات کا ترجمہ صرف سن لے اللہ پاک اس کو 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ اجر دے گا آپ کے لائک کرنے یا شیئر کرنے اور سبسکرائب کرنے سے دوسرے لوگوں تک ویڈیو جائے گا اور جتنے لوگ دیکھیں گے آپ کو بھی اجر ملے گا ہمیں بھی اجر ملے گا تو انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ اللہ پاک دل کی مراد اپنے غیب سے پورا فرما اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما اگر بچے نہیں ہے تو صالح اولاد عطا فرما
اگر بچے ہیں تو اللہ پاک آپ کے بچوں کو حافظ قرآن، عالم، مفتی، بعمل، سارے دنیا کے لیے جنت کا ایک ذریعہ بنا دے، اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی بیوی بچوں کو حج اور عمرے کے لیے قبول فرما۔ اللہ پاک حلال رزق عطا فرما۔ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں خوشی، راحت، سکون کی زندگی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ لائک کرے، شیئر کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ پاک کو اپنا محبت دکھا دے۔